زمونږ ریډ لاین او هغه ریډ لاین د کراس مجرم را په دغه یو پلانټډ کس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه غفران الله یم او تاسو ګورئ GGS-news.com. قدرمنو کتونکو د پاکستان تحریک انصاف په چیرمن عمران خان باندې د حملې وروسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجونو دغه لړۍ روانه شوې ده. هم په دغه لړ کې نن په سوات تحصیلي بریکوټ کې هم د PK6 MPA ډاکټر امجد علي لخوا نه یوه لویه احتجاجي مظاهره چې دی هغه په بریکوټ چوک کې وشوه چې پکې په ګڼ شمېر کې د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو او عام ولس چې دی هغه هم ګډون کړی. زموږ سره دا وخت د PK6 MPA ډاکټر امجد علي هم موجود دی. د هغوی سره به هم د احتجاجي مظاهرې په هکله بیا په تیره په دغې حملې په هکله باندې هم خبرې اترې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. ډاکټر صاحب دا راته ووایه نن یو په بریکوټ کې یوه لویه احتجاجي مظاهره وکړه د عمران خان باندې د حملې خلاف. په دې ته به کوم نظر ګورئ؟ بیا دا راته ووایه چې مخکې اوس صلاحي عمل دی، اوس به څه کوئ؟ ټول دنیا ته پته ده چې کوم پرونه بزدلانه حمله شوې ده په هغې کې دا امپورټډ حکومت دغو سهولتکار ملوث دي او دا خان صاحب ډېره پیرې دا خبره کړې ده، په خپل سپیچز کې کړې ده، په ریکارډ باندې موجود ده چې یاره په ما باندې به حمله هم کېږي، په ما باندې به عدالتي کاروایي هم کېږي. عدالتي کاروایانو کې دو بالکل فیل شوه. د هغې نه بعد دا بزدلانه حمله وکړه. خان صاحب زموږ ریډ لاین و هغه ریډ لاین دو کراس کو. الله پاک خان صاحب بچ کړو. خان صاحب له الله پاک دویمه زندگی ورکړه او په دې وکړه چې الله پاک ولې د یو لوی مقصد دپاره د دې پاکستان د حقیقي ازادۍ دپاره د پاکستان د دې عوام چې د دې عوام همیشه استحصال کړی او دغه 1% خلکو کړی دی، نو د هغې دپاره الله پاک هغه له دویمه زندگی ورکړه. او انشاءالله زمونږ له عمل دا دی چې خان صاحب نن مونږ ته ووایي نو مونږ به ځو. زمونږ ټول ټیم تیار دی، ټول صوبه کې مونږ باقاعده یو پریپریشن کړی دی. کوم مجرم چې هغوی میډیا ته را مخامخ کړی دی آیا د هغې نه بالکل چې کوم مجرم را په دغه یو پلانټډ کس دی، هغه غریب چې دی د مذهبي جنونیت په دغه باندې هغوی دو پلانټ کړی و، هغه غریب له کلمه نه ورځي او هغه وایي چې یاره خان صاحب دا بانګ ویلی کېدو او په بانک باندې مطلب دا دی دو ګانې غږولې. نو دا د یو ډرامه ده او دا خان صاحب مخکې پوینټ آوټ کړی وه چې دوی به د مذهبي جنونیت په نوم باندې په ما باندې حمله کوي. په هغې کې دوی ناکامه شوه. دا کس تاسو ټول ته پته ده چې هغه کس کوم انټرویو ورکوي، د هغه ژبه د هغه دماغ هغه له سات نه ورکوي، د هغه باډي لینګویج تاسو ته پته ده. بیا دا په پاکستان کې کم داسې واقعې شوي دي چې یو سړی دی مطلب دا دی ونیوی شي 2 منټه بعد د هغه انټرویو راشي. نو دا بالکل یو پلانټډ شی یو دروغ شو د خان صاحب په کنټینر باندې د 3-4 مختلف زیګون نه فایرینګ شوی دی او دا دغه سید کس دی د سره ډونه ده چې کم دوی. نو دا بالکل پلانټډ شی دی. ټول پاکستان نه ټوله دنیا په دې باندې پوهه ده چې دا یو پلانټ شوی شی خو په خپل منصوبه کې ناکامه کړه او دا چې کومه پرونی واقع وشوه ټولې دنیا ته پته ولګېده د دې سره د خان صاحب عزت سیوا شو.